او اس اف سی کې د وردی والا کم کس چې ناست دی هغه یې چلوي او دا ګورې خالي مرکزي حکومت لپاره نه دا صوبایي حکومت د هغې نه زیات تابعداره دی یو عجیبه سلو د هغې نتیجه سره ووتله چې زموږ قرضونه کې صرف اضافه وشوه د هغې نتیجه سره ووتله چې ګرانۍ کې اضافه وشوه د هغې نتیجه سره ووتله د خلکو په مشکلاتو کې اضافه وشوه بدامنۍ کې اضافه وشوه بیا په هغې کې داسې پالیسۍ جوړې شوې چې هغه خلک هغه تنظیمونه چې کم دوی په خپله ورته دهشتګرد وایي هغوی سره کېناستل او خبرې وکړې او په معاهدې لاندې یې راوستل او دلته کې ورته ویې چې ټوپک هم ګرځوئ تنظیم هم خپل ساتئ او ستاسو څه مرضي دا کوئ او بیا نن وایي چې یاره دا دهشتګردۍ کې ولې اضافه کېږي موږ خو په دې نه یو پوه بیا هغه وخت سره که تاسو وکتل نو موږ د پی ډي ایم حصه په دې جوړ شو چې موږ خو دا وایو چې یاره جمهوري نظام راوستل پکار دی شروع کې په هغې باندې خبرې وشوې او احتجاجونه او دغه کې هر یو شي کې موږ شریک خو بدقسمتۍ نه دا غټې پارټۍ چې کومې دي د دوی خپل مفادات دي چا د نیب کیسونه د چا نور مفاداتو سره تړلي د چا د یو صوبې حکومتو سره تړلي هغوی خپل هغه مشکلات یې حل کړل او دوباره یې دغې خلکو له اختیار ورکړو او داسې اختیار یې ورکړو چې مکمل هر څه هغوی چلوي دې ځله چې انتخابات کم وشو په دې کې که وګورئ نو ګاندي خالي په پنجاب کې نه ده شوې دلته هم شوې ده دلته کې هم دا خلک یې د خپل د پلان مطابق راوستل بې زبانه خلک یې راوستل ټول په ژبې ولاړ وي بیا دا وګورئ چې د هغې نه پس ته دا کوم صورتحال جوړېږي بیا نن زمونږ قرضونه چې دي 88,000 اربه شرم 88,000 اربه شرم په ډالرو کې 271 بلین ډالر ته ورسېده شرم دلته کې ناست هر یو کس چې دی دا 3,10,000 روپۍ قرضداري دی نن چې کم ماشوم بچی پیدا شي هغه هم 3,10,000 روپۍ قرضداري دی او دې کې رس تر ځای اضافه کېږي لګیا دا سلسله دې ته اوس ورسولې ده چې مونږ دغه قرضونو ادایګۍ لپاره نور قرضونه اخلو او بل خواته کم چې نیکان دي نو د هغوی په بجټ کې روزانه اضافه کېږي 200 اربه روپۍ په دې بجټ کې د دفاع لپاره کېښودلی شو 200 اربه
دغه شانتي د آی پی پیز له پیسې ورکول لپاره 2800 اربه شرم شرم او په غریبانانو باندې څومره پیسې به لګي 1500 اربه دا تاسو وګورئ دې نه هغه د پرایورټیز او دغه پته لګي چې د چا طرف ته توجه دي 9000 اربه به صرف د قرضو ادایګي کې ورکړی کېږي 9000 اربه دا د چا د لاسه دا ام دی ملټري اسټابلیشمنټ او زمونږ د بیروکراسي د لاسه که وګورئ نو زیات اقتدار هم د هغوی پاتې شوی دی نن هم د هغوی حکومت دی هایبرډ پلس ورته وایي هایبرډ پلس څه مطلب دی خو صرف هغه مارشل الله دغه کول دي بیا زمونږ دا جوډیشري چې ده دا هم د چا نه څه دغه نه ده اول چې دوی مارشل لاګانې ولګوي نو هغوی پې سټیمپ ولګوي الیکشنو کې داندلي هغوی وکړي دوی پې سټیمپ ولګوي اوس چې دی د وزیر اعظمانو لرې کولو کې هم دا جوډیشري ملوث ده نن د یو پارټۍ لپاره مخصوص دغه لپاره آئین تبدیلی هغې کې ملوث ده بل خواته چې وګورو نو د غریبانانو هېڅوک هم تپوس نه کوي روزانه غریبانان نور غریب کېږي لګیا دي ما پرون یو سروې کتله زمونږ د غربت د لکیر نه لاندې تعداد چې دی هغه 50% ته ورسېد 50% ته ورسېد او بل خواته چې ګورو چې جرنیل ریټایر شي اربپتی بریګیډیر ریټایر شي کروڑپتی کم کاروبار دی چې پای کې د دې لاس نشته نن په بجلی پیدا کولو کې کم چې هغه آی پی پیز دي پای کې د دې دا کاروبار دی د بینکونو د دې کاروبار دی د فرټیلایزر جوړولو د دې کاروبار دی د هغه پلاټونو خرڅولو کې هم د دې کار شته یو ملک ریاض